زما سجاد انور نوم دی شیخ ولی کې اوسېدونکی یم. زمونږ په پولیو باره کې زمونږ دا دریم چانس دی. دوه بچي زما په دې مړي دي. یو مې زوی مړ دی، یو مې لور مړه ده. اوس راته د ورېرونو مسله بېګا نه ایسته راغلي. زما ورور بېګا بوتلی دی کور دغه تاڼې ته. په تاڼه کې هغې پرې کېنولی و چې د څو پرې زما ورېرونو له پولیو څاڅکي نه ورکړي. پولیو څاڅکي ماښام مانځه نه بعد زما ورېرونو له ورکړي دي. هغې باوجود وروستو زما ورېرونو ته دا مسله پېښه شوې ده. یو ماشوم یې خوله پېښه شوې ده او الټی هم کوي، نه خوراک کولی شي نه دغه کولی شي. دوه ورېرونو ته مې د الټی هم لګېدلي دي او چپه هم پرې لګېدلې ده د اوسه پورې. آیا دا زمونږ بچو سره دا دوی ښېګړه کوي که زیاتی کوي؟ دا موږ سره ذاتیت چړي. زمونږ حکومت ته هم دا خواست دی ټولو ته. آیا یا دې راته ووایي چې بس ټول زهر ورکړي مړه م دي که بس دوه بچې مې په دې مړي دي. دا مې درې مې ورېرونه شو، درې واړو باندې دا چل کړی دی. باقي زمونږ په کلي کې نور هم دوو کسانو ته دا مسله پېښه شوې ده. دې نه مخکې هم څه کسان معذوره شوي دي، خو هغوی اوس په کور کې نه وو. ما ورته وویل، ټلیفون مې ورته وکړو، خو هغوی نه بارو، نو په دې وجه باندې هغوی پاتې شو. اوس موږ هسپتال ته په هسپتال کې موږ چې راشو دوی موږ ته زر ووایي دا د پولیو د وجې دا کومه مسله پېښه شوې ده، ولاړ شئ هسپتال ته یې بوسئ. هسپتال ته چې موږ راولو هسپتال کې موږ ته سرکاري دوایي هم بیا نه میلاوېږي، بار نه دوایي وړئ. خپل ځان اشتو ته، خپل خاندان، خپل کور کې زما ورېرونه یې که روډۍ زه هغه هم ولم او د آینده لپاره چې کوم زما دغه نه اوچتېږي زه به لازمن دی خودکشۍ ته ځان تیاروم. زما ټول دغه ته دا درخواست دی، زما اپیل هم ورته کوم او زما ټولو اورېدونکو ته چې موږ ته دا مسله ده، آیا موږ سره په دې دغه شرکت وکړئ. زموږ غریبي ده، زموږ نور څه نشته، که نور هم څه نشته. قرآن مجید مې ویلی او ختم به پسې کوم چې یا الله داسې غر کړي لکه چې موږ چې غر کړي دوه بچې چې مې مړه شو او ورېرونه یې هم راله غر کړو. بس د دې نه بله غټه خبره نه کوم. بس الله ته به سوال کوم چې یا الله که ډاکټران به یو زما څه به څوک زیاتیا کوي نو خدایه غر کړي غر کړه. یا الله ته به یې راله غر کوي، انسان یې راله نشي غر کولی. قرآن مجید مې ویلی د قرآن مجید ختم به پسې کوم. ما نوم سید عالم دی، شیخ ولی کلي اوسېدونکی یم. زه په ډیپټۍ وم، ډیپټۍ نه چې رالم کلي ته رالم نو دا پولیو والا راغلي وو. زه له بار ته راووتم، ما ورته ویل چې یاره زما په دې بچو باندې ریاکشن کوي او خرابۍ بیماري پې نور هم راولي. د هغې په وجه ما ته ویل چې ته نه ورکې بس موږ څه وخېږه او اے سی صاحب له لاړ شه ته به ورته خپله خبره وکړي. بیا اے سی صاحب له زه به ونه تلم، ډایرکټ چوکۍ ته به وتلم. ما ته ویل چې یاره که دا حوالات ته کوي، هغوی حوالات ته زه واچولم او د هغې پورې زه نه وم راپرېښی څو پورې چې یاره دې ماشومانو له پولیو نه ورکړي. د هغې نه پس بیا چې دوی له پولیو ورکړه ټوله شپه هم په دې ماشومانو رون کړې ده. د یوې ماشومې له یې ورکړي نو د دې دا خوله پخه شوې ده، دا پوڼاقې شوې ده، خوراک نه کوي بیخي او تبه هم پرې راغلې ده. دویم ماشوم چې کوم و هغه باندې الټۍ لګولې، تقریبا 10 پیرې هغه الټۍ کړي دي، د هغه هضم نه راځي د دې پولیو د وجې نه. او دریم ماشوم چې کم دی د هغه دستونه دي، دستونه پرې راغلي دي. نو چې دغه شان اوس موږ دغه ورکوو که نه زموږ نور هم دغه شته دی په کلي کې، رشته دار هم شته دی، وروڼه هم شته دی، هغوی پولیو ورکوي، موږ هم ورکوو، خو بس دغه ریاکشن د وجې نه ورکوو چې نور مسلې راته پېښېږي. آینده لپاره چې دغه شان ریاکشن کوي نو یا خو بیا بس دغه شان ورکوي به بس موږ بل چاته دغه نشته. زموږ د غټو خلکو ته مثال په طور که ډي سي دی او که ډاکټران دي هغوی ته خواست دی چې په کومو ماشومانو ریاکشن کوي نو نه دي ورکوي که نه. هسپتال کې چې کومې دوايانې دي د مریضانو دپاره که د دې علاقې د خلکو دپاره راغلي دي، هغه دوايانې د دې علاقې لوکل ډاکټران چې کوم دلته ای پی آی ټیکنیشن کې دي یا نور چې کوم دي په کلو کې چې کومه ډاکټري کوي هغه هغوی ځان سره دیز نه والي او هلته په کلو کې په خلکو باندې خرڅوي او لیکلي پې دي ناټ پارسل چې دلته دوایانې ماشومانو ته ولیکل شي یا نور مریضانو ته دوایي ولیکي نو هغه دوایي هغوی ته دلته وایي نشته، بار نه راواله چیټۍ بار ورکړي بار ته لاړ شي. او د هغې ما سره چې کوم سیمپلې دي پرتې دي چې کومې ورکړي دي کور کې ما سره موجود دي، از تاسو ته ښودی شم که په هره طریقه وي زه به تاسو ته راوړم. هغې باندې نوټ پارسل لیکلی دی او هغې په ماشومانو باندې ویل چې یاره الټیانې دي، څه ماشومانو خېټه خرابه شوې ده. پروپوز هغوی دا دی چې یاره دا د دې د لاسه شوې ده چې پولیو څاڅکي ورکړي شوي، د هغې نه پس پې ریاکشن شوی دی. خو لکه موږ نن یو نیم سل مریضان کتلي په هغوی کې هم دا مسلې راغلي دي، هغه هم خېټه خرابه شوي، هغه د پولیو څاڅکي نه دي خوړلې ماشومانو. نو چې 100 ماشومانو کې 90 ماشومانو ته خېټه خرابېږي بغیر د پولیو خوړلو د لاسه، نو که په هغې کې 2 ماشومانو پولیو خوړلی دی او هغه اتفاقاً د پولیو د څاڅکي نه پس خېټه خرابه شوله نو هغه پولیو پسې تړل ټیک نه ده. نور کو ویکسین ایکسپایري وي د هغې د لاسه کېدی شي، خو لکه دا چې کوم علاماتو سره ماشومان راغلي دا د پولیو ویکسین ریلیټډ نه دي.